عزیزانو پدی انبیاء علیہم السلام کی یو عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تیر شوه داغه عمر یو زر 50 کالا او 900 کالا هغه خپل کلی او خپل علاقې ته په پیغمبري جبه باندې تبلیغ کړي 900 کال حاشا وکلا دومره بدبخت قوم چې په 900 کال کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شوي نور ټول کافر حتی کہ خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکیږي ورته عزیزانو 900 کال پس چې د نوح علیہ السلام بالکل زړه خله تراغه نو الله پاک ته التجا وکړه او د قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا د زمکه په سر یو خاوند کور پرې مدي خدایا داسې طوفان او عذاب براولي چې د کور لوټه مخکاره نشي د پیغمبر خیروا الله ورته فرمایل چې ته کشته جوړه کا نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو کشته جوړول شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوي نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشته جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږئ او زبدي کشته کې د قوم به وخندل البه دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د بکشته کې د خبرو ته ګور او به خندل نوح علیہ السلام ویلی چې یا الله دا بدبخت قوم خو الټه ما پورې خان دي الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا وليبکوا کثیرا لغون دی او خان دی بیا ډېر جاړي اوسم لګ وخت او خاندي بیا بداسي جاړی چې ټول عمر بم جړا سو کراټینګول نشي نه بزرګ وای کړه وای غافل پاس کا سودا کړه نن دیوار دی غافل پاس کا سودا کړي نندوار دے ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاس کا سودا کړي نندوار دے ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نوم چې د بلتون د ټګي کار دی
که سودا کې دغه دی وخت. نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغون دی وخاندئ د بډیر جاړ دسې بجاړئ چې څوک بم جړا رکاولی نشي. دوی به په یو بل ټیلې ووالې راځه مړه د مولیانو خبرې. اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلقو یقین راغلی که نه؟ چې که الله د نوح علیہ السلام د طوفان ذکر په قرآن کې کړی دی، نو اوس خو په پاکستان کې طوفان په سترګو وینه یې لګیایي که نه؟ نو کوم الله چې په هزاره او په پنجاب کې طوفان راوستی شي، هغه الله په پیښور کې نشي راوستی؟ اوس خو په سترګو ګورئ که نه؟ د نوح علیہ السلام خبرې خو زه د مولیانو خبرې وې، قصې وې. اوس خو په سترګو وکته. $100 بلین ډالر نقصان تر پرونه پورې وشو. 100 بلین حساب وکړئ. بلین پیژنئ؟ د میوزک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه؟ د آرامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ. زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم. خو پیژنئ؟ 1 ملین 10 لکۍ وایا 1 ملین 10 لکۍ او 1 بلین ازی گوشتوان یا اماما خفر 10,000 او 600 کړي. بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي، نو ثابت کله لاندې خخ کړی دی، د خخېدو ضرورت هم نشته. بیا یو بل کمینه پنته وګوره، نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی. په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ټي وي سټیشن والا ځان سره بوتلی. یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو، او بل طرف ته د ټي وي او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وي، یا یو غنټه چې هلیکاپټر چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري. نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي. سما ته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم، نو زما په 9مې پیړۍ د نالتي چې زه کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی ځای ګورم، زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتور. نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه؟ هر وخت په خطر کې اوسئ. ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا. که توربیلې جړک وخوړو
بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به چارسده وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي، یو جړک او خدای له څه ګران دي. عزیزانو ما سره ټلویزیون نشته، خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاپته ځای که خپلم ټولو کرا شته. څوک چې دا گاډو والا دي دی کافر بچو کرم، دا گاډو کې سبزیانې چې خرڅي دی کرم شته. نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي. نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو، نو باران شروع شو. زمکه به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راوړی. علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهی تور غر عمره را پریوته، یو ساس کې د کوهی تور غر عمره را پریوته. نو زمکه ته حکم هغه لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه راوړی. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته وی چې ما درته نه ویلي چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبر، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیامیټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پراته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته وی چې ارکب معنا، بچیا دی کشته ترا سور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشتا. هغه ورته زه به غره ته پاسخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشتا. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي که نه؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې په سترګو ګورئ لګیا یې. دا ولې داسې وشو؟ دا ولې؟ دا ځکه ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولې راغلی و؟ ځکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پې راغی بیا د شاهنشاه ایران د خښېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته یې وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړت نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته یې وتړلو، غړم دې ورکو چې په هوا کې مرغانو غوښې وخوړې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل ښار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟
د کابل د ښار پوښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړئ. دا اورېدو درته نه وای، د لیدو درته. 40 غنټې په کور کې وي سی آر او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هیر دی. په داسې اوس دا کلی خدای ولې راونیوه؟ دوی خو ګناه نه وه کړې. کلی خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دې وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته یې رانه ولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه. تاسو خیال را زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی دینه دې منصب ته رسولی دي، نو الله اول کلی راوځي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه. ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ او خو د خدای نه چېرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راوني چې دا انتخاب تاسو کړی چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخرې کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واوره یو پښتانه مختانه نه یې، خدای دې کور د هغه خوله کې دیم دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چا؟ پښتانه غټ پښتون براشي صاحبه کټای به ورسره یې، داسې ټیلې به په اوږو وهي. دا هم پښتون. واو باز نه راځئ د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک ناخوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې مو کوئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاده لرئ، تاسو سره به هم داسې ورشي. هزاره ډویژن وګورئ، هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ کې. دا تاسو سره جو نو عزیزانو دین لوی عبرت بل هیڅ نشي کېدی. که مولیان د پخوانو خلکو کیسې درته کوي، اخو ستاسو په غوږ نه لګي، نم په غوږ لګي او نه منئ او نه هسې اوخله ډولکی وها. نه جی، لیکن اوس خو په سترګو ګورئ چې دا خدای راونیو. دې خوا وګورئ، 16,000 ایکړه ځمکه تباه شوه. 16,000 ایکړه جوار، پنبه او شولې
او فصلونه سور لزر ایکڑ ځمکه کې په کلونو به د فصل قابل نه. اوس هغه ټول وټ کټ به تاسو د صوبه سرحد خلق دا موي چې یاره دلته خو خیر دی، خیر نه دی. یا به در باندې زلزلې راځي، یا به دا پتا چې کوم سیندونه تیریږي دا به در باندې راوچتای، او هغه وټ کټ د پنجاب چې دی به ټول تاسو نه وباسي. که تاسو وایي چې بار ملکونه به امداد ورکړي، بار ملکونه بار چې امداد ورکړي هم دوی وایي تاسو لا نم نظر کوي. دوی ورشي بټخېلې ته زلزلې پې راغلې وې، د غریبو کورونه یې وران کړي. بټخېلې ته سواد کې لګلار شي قرآن ولور کی چې چا انا در کړې ده. انا تاسو خیال ادویو کابلیان چې دلته اوسېده، د کابلیانو سره نسته د تاسو غوسې شوي دي که نه؟ څومره امدادونه به چې افغان مهاجرو ته راله، کابلیانو سره مونږ کروڑپتیان مونږ راشي چې درته وښیم. زمونږ غوندې د دو دوانو دکانداران به هغه نن کروڑونه روپۍ بینک بیلنس دی. دا اورېدو خبرې نه کوو، که تحقیق کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته وښیم. پلار د 45 روپو ملازمو او د زوی د 1 کروڑ روپۍ بنگله ده او 4 ور سره پیجارو ولاړې دي. دا د کوم ځای نه راوړي؟ اوس دا تله قوم چې دی هغې پسې دا د ایره منډۍ د ډمو زامن، دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې ده او تا پیدا کړی دی. زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووام؟ دا سپی قوم اوس هم هغې پسې. نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي، ډېر ښه به کوي. چې څه وکړم ډېر ښه یې وکړه او چې څه کوي هم ډېر ښه به کوي. هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه؟ دا مونږ ویلی شو؟ اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي. اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه؟ چې څه یې کړي ښه یې کړي، د هغه ملک دی او د هغه وطن دی، هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت یې هغسې ورسره کوي، چا څه نیت هغسې ورسره کوي. خدای ته پته و چې ستا په نیت کې څه دي، نو هغسې در سره وکړه. ځکه چې هغه خو انه علیم بذات الصدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي، ارادې دې څه دي، نیت دې څه دی، هغسې در سره. اوس نن هغه خلق هم را پاسي، مونږ غوندې مولیان چې ټول عمر هم الحمدلله درویشانه تیر کړی دی، دا هغه ډېره مهرباني او دا هغه ډېر کرم دی. درویشانه ژوند هم تیر کړی او سړی روټو هم وخت تیر کړی. هغه هم را پاسي نن وایي چې مولیان داسې دي او مولیان داسې دي. مولیان خو داسې دي داسې دي، دا ته څنګه یې؟ د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټ، بلو پرنټ پیژنئ؟
باڑے والا دا باڑا هم بی پو کنا دغه سیزونه بلو پرنٹ کے سٹی داغه ګټه د چا خوراکي داغه په ګټه حج ته تللی داغه په ګټه کور کې اوسي داغه د ګټه روټۍ خوري د درګورې شد حرامو ده کنه هغه را پاسي د قلبل ضرور او ما ته وای چې تا کې دو سړي زه خو کوزایم زما کې دو سړي نو ته خو زمون خمبیر د حرامو جوړ قسم په خدای دې چې زمون د ملک نطفه د حرام ځکه چې پلار حرام خوري نو داغه نطفه د حرام شو کنه هغه نطفه نه چې ته پیدا یې تا رحمی کنه نو زمون رګو رشد حرام او د پلیتو د مردارو جوړ اوس مونږ را پاسو کوزه توایو چې تا کې خود وسوري غلبل را پاسو کې تا کې خود وسوري ته دې ځان ته مو ګوره لګ دې خپل غریوان ته مو د دې وجنا عزیزانو دا الله اراده دې وخت کې پاکستان ته خې نه دي او خکارا ګورئ پستر ګورئ آئنده شپږ دیرشو غنټو کې به نور تماشا مو کوي نو دا الله قهر په بندونو نه ساری دا الله قهر په بندونو نه ساریږي خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي ګناونه پرې دی ګناونه پرې دی خدای ته سر به سجود شي کینی تبا کېږي قرآن خدا وړاندې ویلي چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی کنا آغا وقت چه دریاب میں در تصیری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورګړی شو په دریاب کې او د دریاب دې منځ تاسو سره د فوج نه نو الله دریاب ته وی چې ویني سا خو چې ویني وو دا بنی اسرائیل ورته د دریاب په غاړه ولاړو نو الله وی واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون فرعون میں سرد قوم په دریاب کې راونی وو وانتم تنظرون حال دا دې چې تاسو ورته کته تاسو لیدو مارانی ولې چارانه بچ کولې شو هغه فرعون چې ځان ته به خدای وي او خدای هم ځان ته 400 کال ویلي 400 کال عمر او په 400 کال کې په سر کې نو درد شوی نو چې 400 کال پس خدای راونی وو الله وی تاسو ورته لیدو ما راونی وو چاره نخلاصولې نو د خدای رانی وم نږدې سکندونو کار دی د شپې به پروتي او سار لبه دی وبد کور نه گیټ چاتی کولې شي نشي کولې پروت به سار لبه وبد د کور نه گیټ چاتی د وته لار بده نه خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي د سرمایدار او سجده لګول پرې دی خانانو ته سجده لګول پرې دی خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شي خدای خپل رازق خدای خپل مالک خدای خپل بادشاہ وګڼئ د دنیا بادشاہان دغه سيزونه دي چې دا ګورئ
مونږ په داسې ملک کې اوسېږي چې خپل خزم بل شړو خپل خزم قسم په خدای دې کدا خلک خپل خزو نم خبري چې چرته لاړه لونو نم خبر نه زمونږ د ملک لونه د خلکو د پردو لونډانو سره نه ګرځي تاسو ګورئ نه اوس عاشق صادق دغه یو وخت نه بچوي چې د یار در په هزار درمان ورنکم آشنایی بدی په این و آن ورنکم که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي یو وخت بدی په درس جهان ورنکم یو وخت دی په خدای قسم چې په ټولې دنیا ورنکم سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل لبه تر هغې ځان ورنکما دا ډېره لویه دعوه ده عزرائیل څوک دی چې نږدې راشي چې تر څو مې ته لیدلی جا پرحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے ستا شونډو پورې چې کوم جام او کټوره لګېدلې دی अब زما شونډو له څنګه راځي نه زما شونډې دې قابل نه دي پرحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما چې ثابت کټوره مې د خپل وینو نه بیولې ستا د خپل کټوره زما شونډو تراتل حرام عزیزانو دا زه لیونه ما زه داغه مقام خبرې کوم چې نه په خپل داغه میدان مو نه تاسو زکه چې زه څه د بل جان خبرې کوم نو داغه جان نه زم او نه تاسو خو ټیم سره پاس کوم تاسو خیال کم درد چې د سړی پړ کې یو ځل پیدا شي هغه درد بیا په هیڅ اړ نه ګوره ایوب علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر واذكر عبدنا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب واذكر عبدنا أيوب اے زما پیغمبره دې قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا څنګه سره ګډه او چیلې ډېر شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام ځکه ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې ډېری دي چې اسنه خدای را نه د چیلې وانه دي الله وی ښا دا باندې بده مرکه کړ خور کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دی ټوله وبو یو شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنی دي په دې زامنو زړه جوړ دے چې څنګه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نو د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانه ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناس ته لګیا دی الله 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 واوري عزیزانو پیرانو میرانو نه خطا ته طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکه زمام واوري چې سیوا د دین وګوره بل ټکه ونه کوي څه الله 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 چې دا الله ټکه په دې زړه کې کور جوړ
ترخص وہے پیچکس چلے فروٹ خرڅه گاڑی چلے دکاندار تله تله وغیرہ وغیرہ او جبا دی چې لګیای چې الله 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 نور وظیفې نشته. ایوب علیہ السلام لگیا دے اللہ 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 پاتو واړو زامنو کوټه را پریوتا اتو واړه تلان شیطان ورته راغی ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اتو واړه زامن دی کوټه لاندې شو ول چت په د پاسه دی ویلیاو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم زخلاص کړ. شیطان ته وی ز خدای خخم پخپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور صبر نه لوی شی بل لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دیو کو دین لوی مقام. ایوب علیہ السلام په خپل برید کې لګیا دی په زامنو پروام خدای ستا مالو او تا واغستو ستا امانت او تا واغستو الکه چې زه تا سره امانت کې د مودر نه یو سم نور په بجار ها تاسو بجاري ورته اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغستو خبر خلاص. پیچه علاج رحمان بابا وی زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د قضا علاج پہچان علاج صبر دے او دا ټکي ویل دي چې انا لله و انا الیه تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې ډېر لوی اجر خدای تا تم درکې و مړی ته. بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دے ځکه ستا عبادت کی چاته نه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کی ول خاوه الله بیمار کړو ایوب علیہ السلام داسې بیمار کړو چې اتلس کاله په کټ واچو اتلس کاله په ایوب علیہ السلام په کټ کې پروت او خدای ته څه وی چې یا الله ټوله بیماری ستا د طرفه ده ما ته په سر و سترګو قبوله ده. ایوب علیہ السلام ورته وی چې پروردګارا د دینه زیات مرض را باندې کې د ستا د لاس ته زه په خوشاله خو جبه او زړه ته مې څه موایا چې تا په یادوما دا جبه او زړه مې م بیماره وا چې ترانه چرته هیر نه وکې دی. شیطان ته خدای وی اوس وایا و یا الله معافي وکړه. جبرائیل علیہ السلام اتلس کاله پس الله راولېږل چې ورشه ایوب علیہ السلام راوچت کا او ورته وایي چې دا خپه په ځمکه ووه. جبرائیل راغی او ایوب علیہ السلام یې راوچت ارکض برجلک چې خپه واله نو د خپې لاندې چینه راووته ورته وی هذا مغتسل بارد وشراب پچینه کې ولا غوپا ورکړه خو چې غوپا ورکړه او راوی وستو داسې ولکه چې دیړو چرته بیمار شوی خزه تلی و مزدورای پسې هغه به مزدوری کوله او روټای به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له به پریزانه راوړه چراله چې کټ کی ګوري مریض نشته ځکه چې ایوب علیہ السلام خو جگ جوړ ناس خزه ویل یا الله زما بیمار څه आवाज ورته د اسمان نو شو چې کتاو د بیمار سترګې دي پخپلو کې ولګې دي نو یو بل بصر او پیجنې چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکړه نو د خپل میړه سترګې او پیجن نو ورغاړې وته او په سجده پرې وته
او د خدای بلې مهربانۍ ته. په دې بیماری کې ایوب علیه السلام ته په څه خفه شوی ورته وی چې زه جوړ شم و ښځې تا به زه 100 دورې وهم. قسم یې خوړلی. ایوب علیه السلام وی چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې 100 دورې به دې وهم. نو الله ورته وی چې ایوبه نری نری لرګي راغونډ کړه یو 100 او یو داسې ګېډۍ غوندې ته جوړ کا. په هغه د 100 لرګو په ګېډۍ یو ټپ اسې دې له ورکه نو قسم نه به خلاص شي. تاسو خیال نو د الله مهربانۍ هیڅ سره سبې نه دي. مونږ ټول دا غي. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور خار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا یو موعظه ده چې ستا په قوم باندې به عمومي عذاب نه راځي. داسې عذاب بنئ چې ټول مسلمان قوم د صفحه هستی نه مټاو شي. داسې بنئ. لیکن جزئی جزئی عذاب بتاسو ورته ګورئ او یو مستقله دنیا بس تاسو په مخ کې خدای رانیولي. لکه په پنجاب کې وګورئ که تاسو تلی نه یې نو ټلویزیونونه در کرشته هره شپه ګورئ چې مستقله دنیا خدای رانیولې ده. مستقله دنیا په هزاره کې وګورئ مستقله دنیا خدای رانیولې ده. کورونه وران، بچی وران، مال مویشی تباہ. نن د بار ملکونو نه هغه خیمه چې کومه به د کابل مهاجرو تراتلې او د کابل مهاجر بدل تستاسو د ملک په ډاګو کې په خیمو کې پراتو. نن هغه خیمه د بار ملکونو نه د پاکستان خلکو ترل. عزیزانو په اسلام کې هر یو کار بل د پاره عبرت دی. د بل مرګ دا تا د پاره عبرت دی. خیر درته چې دا مې مړ کو داسې به تام وجنم یو ورځ. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی هغې کې بل هیڅ راز نشته سوا د دې نه چې ته د بل په بدن د خاورو ډیری وګورې او خپل انجام در ترایات شي چې داسې ډیری به یو ورځې په مام جوړ. نو ادیرو تتلو کې ثواب زکه دی چې سړی ته تذکره د موت وشي، خپل انجام او خپل مرګ ورته رایاد شي چې داسې به یو ورځ زم شي. هغه کا هر څومره لوی سړی بادشاہ د زمانے ولی نہیں یا گدا د زمانے ولی نہیں ستا مخ کې رونی ویشي
او جنازه په وګشي او خاورو ته یوسي او ویسپاري او تیر روان د هارون الرشید بادشاہ زویو د بادشاہ زوی دی او بادشاہي پرې خوا لاړو ملنګ الکه داسې کوي بس لري کوا دریاب په غاړه بناستو او به اسکلی او چرته ټوکړه نیمه به پیدا شو او به خوړه کینی بس د الله په ذکر او فکر کې ناس پلار چې مرشد د بادشاہي جرنیلان ورپسې لاړ چې پلار دې مرشد بادشاہي عمدا سے پراته ده راځه دی ورته وایي چې ما د پلار بادشاہ ته بوزي زدلم بادشاہ لاګیاو کمیس ته ټاکای ګندلا تار نه استنويستا او دریاب ته وغورځول او د دریاب میانو ته وی چې راوړی زماستن په دریاب کې چې څومره میانو ټولو په خله کې یو یو ستن نیولې و ولای راوړ جرنیلانو ته وی چې وګورئ زدلم بادشاہ او مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږي مال ډېر دی دولت ډېر دی بنگلا دا عیش ته معاش ته غاوره کېږي دا عمر بدیم تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګ پاتې شي عمر بدی ختم شي نعمتونه بم در ناریان دریان شپاړه سنې یقین لرا چې ستا جنازه بم یو ورځ د بل پوګي او دیره ته به روان کړي نو ورته جرنیل صاحب زما په دې غم کې اخته ما په خدای قسم کزه د پلار بادشاہ تلاش نو دا مو چې دا د خدای رانی ولی आवाज غریب د پاره دی د خدای رانی ول امیر د پاره امداسي وی چې دنیا او عقل ورته حیران شي چې دا څو شو عقل ورته حیران بادشاہان د زمانه یو مریض دی عرب پتی کینسر مرض ورته ولګېدو لندن لا بوزاو امریکې لا بوزاو لندن لا بوزاو امریکې لا 3.5 کروڑ روپے په ولګې 3.5 کروڑ او 3.5 کروڑ روپے پسم بجلیګر مولا جنازه وکړه تاسو خیال دا الله گرفت دسی وی چې ستاسو خیال دی چې ته کروڑپتی او اربپتی نو معنا بخلاش او د دې اربپتیانو نه مخکې دا غریبان خدای زکه زر نیسی چې اصلي چینجه په دې غریبانو کې الله دې امان راکړي نن چې چرته د ګناه اډاو د ګناه ډیپو ګوري غریبانو ګرم کړي چرته د ګناه اډا ګوري بایسکوپونه وګوره ټول په غریبانو آباد دي سرمایدار بایسکوپ ته نه راځي د شپې وی سی آرونه چلول دا ټولو ګوره په غریبانو آباد میوزک سنټر او ډمتوب او کنجرتوب دا ټول په غریبانو آباد نو اصلي
د هرې ګناه ټیپو چې دی په غریب او آباد نو چې د خدای قهر راځي نو اول غریب راوځي چورېګه چې دا ستا جونګړه خورانه وہ جگہ پر سر دی خزے یو خواہ منڈی ہوئی لونے بل خواہ منڈی ہوئی وزیر اعظم سے برا گئے چے میں آپ کے ساتھ ہوں میں پیدل آؤں گا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آدھا بدلے وہ زامن اور تلاسونا پڑا گئی کہ وزیر اعظم سے وہی کہ میں آپ کے ساتھ نو وزیر اعظم صاحب چتا آپ کے ساتھ ہے نند دنیا لگا امدادونا والے غواری ایو مولا چا ختم لبوتلے ویل دی ختم لزن زما ونیل خوار غندے او دی کی بچی اچ تلے دے نو هغه کی د ناششته الوا پخکړې وډېره مزیدار او غړی پکې سوچا چولی نو د دې مولا الوا ډېره خوخاوه چې ولا راوړې دنو ویل استاد اول خدا خوري بیا ما چرګان مرغان پخکړې چې د خله تکړې د الوا یا الله ویلې یا الله تو را جنتا در ندی مړی تا غواړه ځکه چې د ناششته الوا و پکې چې دا قوم د یو دړای د غلې مستحق دی چې دار چا په سر را پریوزي او ویرا کوي د غلې او د تندر مستحق دا سال د ستاپ دی باندې سال دی نن اسلام چې څومره په پاکستان کې رسوا شو د اسلام نوم رسوا شو د اسلام شان او شوکت رسوا شو دومره په دنیا کې رسوا د زمانه بل شي اور چا رسوا مولا رسوا کړو پیر رسوا کو حکومت رسوا کو شیخ رسوا کړو اجیانو رسوا کړو دکاندارانو رسوا عوامو رسوا برای نه مسلمانی ده برای دا غریبان خدای پیژندل دا چې خدای د سپي په شان روټای پسې بوی وهي دا خدای پیژندل دا خدای پیژندل قوم دی خدای چا سره ظلم نه کوي خدای چا سره زیاتې نه دا کومه ګناه چې دوی نه کوي د دې په وس کې نشته چې وس په برشي د دې رزيلو حال بیا ته ګور دغه وس برشي چې په جنج کې رواني د واده سره په جنج کې رواني از دکان کې ناستم چې جنگ تیریږي نو مخکې بند باجی غږیږي یا دبلې غږیږي یا ډولکی غږیږي او دوی ورپسې رواني نو ماتم د سی وګوري دا د سټمار زامن چې ور سره رواني کنه ما ته د سی وګوري چې مناسب دا دمو پسې رواني کنه خدای ته دی وایا کراته څه ویلې خدای دې خدا مطلب نظم خندارا شي امداد دم بچیو ویږي نه چې دا مونږ حق وکړو یو مولا په روانو هغه غنټه په دی غاړه کې چې بیا مې وړي د مالک تاسو کول هجر خپلوان مو ته خلاصې ده نه شوي ستا کور مال راشه د بدلې نور ګن کې در سره مونږ رنګ چې مردار شي جنازې مونږ کو کنه خره ته پته چې دا د سپیزوي د خنزیر بچي او زکینا مصیب دعا وکي اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرأنا على روحي دا ما چې سولسته دې خنزیر پاروا او رسوا خراته نکاح دې ز تړم کنه دا مردار دې قبول کړي وو کنه نه مردار بچیا او یا جی قبول کړي مخزای ورکش اوس پاگن کې در سره مونږ شریک اوره تبعی چې راځي مونږ به در نصر کې تبعی نو عزیزان اوس په دې قبرونو تاسو وګورئ اوس پاس په کوټه کې مې چاته وی چې دا د سینما او ګټه حرام ده ما وی په دې ملک هغه حلال خواره راته وخایي چې څوک دي چې د سینما او ګټه حرام ده حلال خواره څوک دي مونږ حلال خواري
زمون خوراک هم ستاسو ګټه ده، خو که ته مردار خورې تا نه سر کې زه مردار خورې. خبره ده په دې ملک هغه حلال خواره وښیي. دا په خلوتونو کې چې ناستي او 15,000 تسبیح ورسره وي، د دوی خوراک وګوره خو ستا دا مرداري وروړی او قربان د شم د دعا نه به مې نه وباسې لاس ولا ورکې. د هغه خوراک هم ستا ګټه ده چې ته مردار خورې نو مردار خور نه دی. نو په دې پاکستان کې هغه حلال خواره دي څوک دعا وکړي په اخلاص چې خدایا د پاکستان قانون قرآن کې، خدایا د پاکستان قانون قرآن کې، خدایا د پاکستان قانون قرآن کې. اے الله چې د قرآنی نظام راوستو په لار کې 100 کروڑے اٹکاوي تو ورته هدایت وکړي، کني تباہ او برباد کړي. خدای د ظالمانو نه، مفسدانو نه، اشرارو نه، کفارو نه په خپل امنامان کې اوسه. خدای شرم پردہ مسا، خدای بچو تم هدایت دنے کہو یا اللہ بچیم نیکان، خدای زمون خويندو میندو ته هدایت دنے کہو. په اخلاص دعاو کې چې کل مریضانو د اسلام ته الله شفا ورکړي. صاحبزاده صدیق صاحب ته دعاو کې چې خدای هغه جوړ کړي، کل مریضان د اسلام جوړ کړي، شرم پردہ مساته. دعاو کې چې الله روس تباہ او برباد، خدای زمونږ د ملک ته په خپل امن او امان کې وساتي، امریکا تباہ کې، ټول کفر تباہ او برباد کې، مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. دعاو کوي په اخلاص چې خدای د پاکستان